أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم او سوق زیاد ظالم دے ممن افترا علی الله کذبا دهاغ چانا چه هغه جوړوي په الله باندې دروغ لرا او کذب بآیاته او یا نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله تا انه لا يفلح الظالمون بشکا نکامیابیگی ظالمان خلق مشرکان ويوم نحشرهم جميعا او یاد که هاغ ورز یا ویر و دا خلق دا هاغ ورزنا نحشرهم جميعا چه من بجمع کو دوی لر طول پٹولا ثم نقول للذین اشرکو او بیاب اوائیو منگ هاغی کسانو تا چه هاغی شرک کڑے این شرکاؤکم چه کم زیدی حق شریکان ستاسو الذین حق شریکان ستاسو کنتم تزعمون چه تاسو پی گمانو نکول چه دیدی دا اللہ سر شریک ثم لم تکن فتنتهم بیا بنوی د دوی د بارا هیڅ قسم جواب هیڅ قسم عذر او بهانا الا ان قالوا مگر وی بدا خبره چوای بدوی والله ربنا قسم دی وی زمون په نوم د الله چې رب زمونږ دے ما كنا مشرکین نو مونږ شرک کوونکی انظر اگور اے نبی علیہ السلام کیف کذبو علی انفسهم چه سرنگی دوی درو وائی پزانو نخپلو وضل عنهم ما کانو یفترون او رک بشید دوی نهاغ چه دوی بنزان نجوڑول ومنهم من او بازی دوی نهاغ سوک دی یستمعو الیکا چه حقی کلک وگ دیتا وجعلنا على قلوبهم اکنتا او من پیدا کری دی پزړونو د دوی باندې پردے ان یفقهوه چې دوی پوشی په دې قرآن نو پزړونو پردی دی پوهی کی پنا د پوهه پلار کی مور ل پردے پیدا کړي وفي آذانهم وقرا او پغوګونو د دوی کی دې درنواله وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کدوی اوینی ہر قسم دلیل ہر قسم معجزہ لا یؤمنو بها ندوی ایمان نراوڑی پا حقی باندے حتی اذا جاؤوکا آن تردے چی دوی رازی تاتا یجادلونکا او دوی جگڑی کویستا سرا یقول الذین کفروا اوائی هاغ کسان چی کفر کڑے ان هذا ندے دا قرآن پاک یا ندی دا موجزے الا اساطیر الاولین مگر دی قصید پخانو خلقو وهم ينهون عنه او دوی منکوی خلق لرا عنه د دی قرآن پاک نا د نبی علیہ السلام نا وینأون عنه او پخپلترهم لری کیگی وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ او دوی نحلا کوی مگر خپلو زانون لرا وما يشعرون او پدوی کی شعور نشتا سعقل نشتا ولو ترى اذ وقفوا على النار او کچرتت اوینی هاغ وخلرا وقفوا على النار چوب ودرولیشی دوی پور ماندے فقالوا نبسوائی بدوی یا لیتنا ہائی افسوس دے پا منگ ہائی کاش نردو چی منگ واپس کرلے شو دی دنیا تا ولا نکذب بآیات ربنا نمنگ بدروغ نگنو بیا آیاتونو درب خپل لرا ونکون من المؤمنین او شب منگا د مومنانونا
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر شلو دویتا ما هغا کانو یخفونا چی دوی بپٹولو من قبل مخکنا یعنی په دنیا کی. ولو ردو او کچرت بالفرض واپس کرلی شی دوی لعادو نو دوی بیا ورزی لما هاغی کارونو طرف تا هاغی بدو طرف تا نهو عنہو چی دوی بنکڑلی شیو دا هغینا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او بیشک دی دوی دروجن. وقالو او یلبدوی ان ہیا نشت د زندگی نشت د جن الا حیاتنا الدنیا مگر دے صرف جن د دنیا. وما نحن بمبعوثین او نیو منگا چی دوبارہ برا پور تکڑلے شو. ولو ترى او کچردت اوینی اذ وقفوا على ربهم چی هاغ وقت چی دوی بودرولیشی هاغی مخیط درب خپل پا حضور درب خپل کی. قال اللہ تعالی با فرمائی الیس هذا بالحق آیا ندی دا حق او رشتیا. قالوا نوبوی دوی بلا ولنا وربنا او زمونږ دی قسم وی پر رب خپل چې دا هر څه رښتیا دي چې کوم الله تا مونږ ته ویلو. قال الله تعالی به فرمایي فذوقوا العذاب پس سکی تاسو عذاب لرا بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې تاسو به کفر کولو.